لا يزال الخير حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زسا سرور ساسو ملګری یوسف خان نیغ پنیغه د خپل پیج او د خپل چینل نه یو ځل بیا مخاطب یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې وختن په وختن موږ نوي ویډیوز تاسو ته راپلوډ کوو. نن پروګرام د نورو پروګرامونو نه ډیر اهم پروګرام دی. صرف اسلامی حواله سره به دا پروګرام وي. په دې پروګرام کې را سره درون میلمه او د ضلع شانګلې ستر عالم الدین مفتی عرفان الله صاحب موجود دی. الله دې د په عمر کې او د په علم کې برکت وچوي. موږ به یو څو تپوسونه ددنه کوو د اسلام او د علم په حواله سره. هغه به زموږ او تاسو لپاره د یو عزت له خبره ده چې موږ تاسو ته څه نه څه عزت کوو. لکه څنګه چې نن سبا موږ ګورو چې د مولیانو په خپلو کې اختلافات دي. اختلافات څنګه؟ قرآن یو دی، حدیث یو دی، الله یو دی، او مولیان یو وی نه داسې بل وی نه داسې بل وی نه داسې. خلک هم لکه یو وی بنچپیر والا داسې بل وی دیوبند والا داسې. نو دا خبرې ډېرې زیاتې کېږي. په دې حوالې سره به موږ د مفتي صاحب نه تپوسونه کوو چې دا کمې خبرې چې کېږي دې باره کې تاسو څه وایه؟ دا اختلافات په څه خبره؟ تاسو چې کوم سوال وکړو د دې متعلق چې مونږ ګورو په دې معاشره کې د علماو په آپس کې د مولیانو په آپس کې ډېر اختلافات دي او عوام د ټینشن شکار شوي دي چې چا پسې لاړ شو. څوک وایي چې دیوبندي پسې لاړ شه، څوک وایي چې پنجپیري پسې لاړ شه. دا اختلافات ولې دي؟ نو د دې جواب دا دی چې اصل کې پنجپیریان دي یا جمعیت علماء اسلام والے دي یا بل جماعت والے دي، دا ټول یو دي. د دې مثال داسې دی چې یو ونه ده، ونه د هغې تنه یو ده لیکن د هغې نه مختلف شاخونه تلي. څوک یو کار کوي، څوک بل کار کوي. نو دارنګې زمونږ چې کوم اصل میشن دی هغه دا د قرآن او سنت خلکو ته رسول. په دې کې موږ ټول یو، البته د اختلافات چې د بعض فروعي مسایلو د وجې نه دي اور به بعض دفعه خلک په هغې کې د تشدد شکار شي، نو یو بل باندې به فتوی لګول شروع کړي. څوک وایي چې د پسې مونږ نه کېږي، څوک وایي چې د پسې مونږ نه کېږي. در حقیقت پنجپیریان دي یا جمعیت علماء اسلام والے دي یا بل جماعت والے دي، دا ټول یو د دیوبند علما دي او دیوبند کې سبق ویل. د پنجپیریانو مشر شیخ القرآن امام محمد طاهر پنجپیری رحم الله د دیوبند نه فارغ شوی دی. دا د څه نه فارغ شوی دی؟ دیوبند نه. اور مولانا اعزاز علي رحم الله شیخ الادب چې ورته ویل کېږي د هغه خصوصي شاګرد دی. د مولانا حسین احمد مدني رحم الله خصوصي شاګرد دی. د امام المفسرین علامه حسین علي رحم الله خصوصي شاګرد دی. نو د هغوی استادان ټول په دیوبند کې مدرسین وو. نو بس دا خبره کول چې پنجپیریان دیوبندیان نه دي یا دیوبند جدا مکتبي فکر دی، پنجپیر جدا دی، دا غلطه خبره ده. اصل پنجپیریان دیوبندیان دي. اصل دیوبندیان څوک دي؟ پنجپیریان دي. ګوره په دیوبند کې چې کله 7 ساله کانفرنس کېده، په هغه وخت کې په سټیج باندې پګړۍ چاله وهل وه قاضي شمس الدین رحم الله. قاضي شمس الدین رحم الله دا د اشاعت التوحید والسنه لوی عالم و، ستر عالم دین و. نو که چېرته پنجپیریان دیوبندیان نه وی نو دیوبند کې به هغه له پګړۍ والا کېده او باقاعده مدرس پاتې شو په دیوبند کې. نو دا خبره کول چې پنجپیریان دیوبندیان نه دي، دا خبره خو داسې چې نور راخېږي ته نور نشته دی، نور په ګوته پټېږي نه پټېږي. نو دا خبره هم نه پټېږي چې څوک دا وکړي چې پنجپیریان دیوبندیان نه دي. نو دا خبره دغه شان غلطه ده لکه نور چې په ګوته نه پټېږي. دا خبره هم غلطه چې څوک وایي چې پنجپیریان دیوبندیان دي. باقي دا خبره چې د دې علماو په آپس کې اختلافات شته فروعي مسایلو کې، دا د شورونو والا تر اوسه پورې دي. د پنجپیریانو او د جمعیت والو یا د نورو په آپس کې اختلافات شته دي. ډېر مسایل دي اختلافي، مثلا د حیات و ممات مسله ده، مړي اوري یا نه اوري دا مسله ده، توسل مسله ده. لیکن په صحیح معنو باندې چې انسان وګوري دا اختلافات هم لفظي اختلافات دي. دې ته نزاع لفظي ویلی شي، حقیقي اختلافات نه دي. ګوره حیات پنجپیریانو باندې چې انبیا علیهم السلام ته حیات اصل برزخي حیات، او بیا دا نور زمونږ روڼې چې دي
هغوی کې به مختلف تعبیرات د دې کوي، لیکن به هر کیف حیات ټول مني. اور یو سړی د دنیا نه لاړ مړ شو نو بس بیا نه اوري. دنیا کې چې انسان ودوي اوري نه اوري، نو چې مړ شو بیا دې څنګه اوري؟ نو د پنځپیریانو چې کوم نظریات دي د قرآن او سنت موافق دي او پنځپیریان صحیح خلق ته قرآن او سنت خلکو ته ښیي، د قرآن مجید دروس خلکو ته ښیي. قرآن مجید یو انقلابي کتاب دی، د معاشري اصلاح کې د عقایدو اصلاح کوي. د دې په باره کې لیل او نهار یعنی د شپې او د ورځې هغوی محنتونه کوي. اور د پنځپیریانو د دیوبندیانو په آپس کې هیڅ اختلاف نشته. اصل اور حقیقي دیوبندیان هغه پنځپیریان دي. دا کم خیرات خواره چې دي، خیراتونو له چیزي او هیل او اسقاط له چیزي اور مختلف او بدعات چې کوي، دا دیوبندیان نه دي. کم چې ځان دیوبند دا دیوبندیان دي، دا دیوبندیان دي. دیوبندیان اصل هغه خلک ته چې قرآن او سنت خلکو ته ښیي. چې څوک قرآن او سنت نه ښیي نو هغه دیوبندی نشي کېدی. دیوبندی هغې چاته ویلی شي چې هغه د قرآن او سنت نشر اشاعت کوي. نو بھائی جان ستا د سوال جواب دا دی چې د دې علماو په آپس کې حقیقت کې هېڅ اختلافات نشته. کوم اختلافات چې دي هغه لفظي اختلافات دي. اور پنځپیریان هم دیوبندیان دي او دا نور هم دیوبندیان دي، خو د دیوبند چې کوم اصل میشن دی هغه نیول پکار دي. نوم باندې څوک څه نه جوړېږي چې ته ځان ته دیوبندی ووایي یا ځان ته پنځپیری ووایي یا ځان ته بل څه وایي. اصل کې کار طرف ته توجه پکار ده. نن زمانه کې مونږ کار طرف ته توجه هټاو کړې د نومونو پسې شوي. نو د دې وجې نه امت دا په لوی خطر کې دی او په هلاکت کې دی، ځکه چې خلکو اصل مقصد پرېښودی دی او نورو شیزونو پسې متوجه شوي دي. دا راته وایي د دوی د په منځ کې چې کوم اختلافات دی، د دې اختلافاتو د ختمېدو سلار تاسو سره مثال لکه دا به څنګه ختمېږي؟ په دې باره کې لږ ونې کې موږ تاسو چې دا کوم دویم سوال وکړو چې د دې اختلافاتو خاتمه به څنګه، دا ډېر اهم سوال دی. ډېر اهم سوال دی. اختلاف خو ضرور په آپس کې راځي که د پلار او د زوی په آپس کې راځي. نو هغې اختلافات خو ختمول پکار دي، هغې له هوا ورکول نه دي پکار. لکه بعض خلک د اختلافاتو له هوا ورکي. نو د اختلافاتو خاتمه به کېږي هله چې کله د اختلافاتو حدود اور آداب موږ وپېژنو. تا ته چې د یو شیز حدود اور آداب اور قیود نه وي معلوم نو خامخا ته به په اختلاف کې څه کوي؟ حد نه تجاوز کوي. ګوره یو د اختلاف د ایمان اور د کفر، یو اختلاف د سره د ایمان او کفر اختلاف. لکه زمونږ د مسلمانانو اختلافات دي یهودیانو سره، عیسایانو سره، پنډتانو سره، هغه د ایمان او کفر اختلاف دی. هغې کې سختوالی پکار دی. قرآن مجید کې الله فرمایي اشداء علی الکفار، چې صحابه کرام په کفارو باندې څه دي؟ سخت دي. رحما بینهم، آپس کې شیر و شکر دي. یو د ایمان او کفر اختلاف، په دې کې سخوالی پکار دی. سخوالی او شدت دا مطلوب دی. دویم دی اختلاف د حق او د باطل. لکه خلک وایي دا د حق او د باطل معرکه ده. لکه هغه خلک چې هغوی ځان د مسلمانان وي خو هغوی کوم چې اجماعي نظریات او عقاید دي هغې پرېښودلي وي. لکه د مسلمانانو اختلافات، د سنیانو اختلافات خوارجو سره یا روافضو سره یا معتزلو سره، دا اختلافات داسې دي چې دا د حق او د باطل اختلافات دي. موږ ځان ته په حق باندې ویو او هغوی ته په باطل باندې ویو. په باطل باندې ځکه ویو چې هغوی د قرآن او سنت چې کم اجماعي نظریات دي هغه اجماعي نظریات یې پرېښودلي دي او د امت نه شذوذ اختیار کړی دی. دې ته ویلی شي اختلاف د حق او د باطل. دریم نمبر باندې هغه د فقهاو په آپس کې اختلاف دی. د فقهاو په آپس کې اختلاف، مثلا یو فقيه او یو عالم یو شی ته حرام وي، بل ورته حلال وي، یو ورته مباح وي، بل وي چې دا مباح نه دی بلکې د دې ارتکاب خلاف اولا دی. نو د هغې په باره کې اصول دا دی چې موږ په حق باندې یو، غالب ګمان دا دی، خو د غلطۍ احتمال شته دی. دا نه چې موږ معصوم یو، بلکل یقیني خبره موږ وکړه. او څلورم نمبر باندې اختلاف د اولا او د غیر اولا وي. مثلا موږ چې دا کار اولا دی بل فقيه وي چې نه دا غیر اولا دی، دې کې هم ډېر شدت نه دی پکار، بلکې دا معمولي اختلافات دي. اور بل اختلاف هغه دا دی چې اصل عقیدې باندې اتفاق وي خو په تعبیر کې فرق وي، په تعبیراتو کې فرق وي. لکه ما شروع کې مثال ذکر کړو، حیات هر یو مني لیکن په تعبیراتو کې اختلافات وي. نو د دې نه هم ډېر شدت نه دی اپنول پکار. کله چې په دې اصولو باندې انسان عمل وکړي، د اختلافاتو دا حدود اور آداب وپېژني چې دا د ایمان او د کفر اختلاف دی، د حق او د باطل اختلاف دی، د اولا او د غیر اولا اختلاف دی، یا د تعبیر اختلاف دی. چې کله په دې قیود او آدابو باندې انسان عمل وکړي نو انشاءالله د اختلافاتو خاتمه به وشي.
نن زمانه کې مصیبت دا دی چې موږ د اختلافاتو هغه حدود نه پیژنو، د دې وجې نه اختلافاتو له هوا ورکول کېږي، نو هله به اتفاق راځي چې په دې حدود او قیودو باندې عمل وکړي شي. بل سوال دا دی د رمضان میاشت تېره شوله، اوس د رمضان د میاشتې خو هر سړي ته پته لګه، بل مولیان موږ ته هم دا وایي، تبلیغي نظرات موږ ته دا وایي لګه چې په دې کې یو عمل چې کوم دی هغه په اویا دی، خو دې پسې دا میاشت اوس شوال میاشت هغې ته وایي. د دې په باره کې تاسو موږ ته هم څه معلومات راکړئ چې دې باره کې دې کې څه کول غواړي، لکه دې کې لږ غواړي چې هغه موږ ته راکړئ. تاسو چې کوم سوال وکړو ډېر اهم سوال دی او د معاشرې او د امت ضرورت دی. د رمضان میاشت تېره شوه، د برکتونو میاشت وه چې یو فرض هغه په اویو باندې او یو نفل دا په فرضو باندې و. داسې د نیلام اوقات په پوره کال کې به نه وي. د دې نه بعد د شوال میاشت ته، نو د شوال میاشت کې بعض شیزونه خو داسې دي چې هغه نه کول پکار دي. یعنې د بعض خلکو دا نظریه وي چې د شوال په میاشت کې واده نه دي کول پکار، نو دا نظریه غلطه ده، بلکې واده کول د شوال په میاشت کې دا د سعادت خبره ده. ام عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما رخصتي د شوال په میاشت کې شوې وه. د دې نه معلومه شوه چې دا منحوسه نه دي ګڼل پکار، زموږ په پښتنو کې دا میاشت خلک منحوسه ګڼي. دویم په دې کې یو بهترین عمل هغه د روجې دی چې په دې میاشت کې شپږ روجې نیول پکار دي. که مسلسل نه وي بیا هم گنجایش دی، او که داسې کې یو ورځ افطار کې یو ورځ روجې نه وي بیا هم کولی شي، او که داسې کې چې اول هفته کې 3 ورځې روجې ونیوي، بیا دویم هفته کې 2 ورځې ونیوي، او په درېیمه ورځ کې دي یوه، په دغه میاشت کې شپږ روجې نیول پکار دي. د دې ثواب څه دی؟ حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي من صام رمضان، چا چې د رمضان روجې ونیولې ثم اتبعه 6 من شوال، بیا د شوال شپږ روجې ونیولې، فذلک صیام الدهر، د دې ثواب دومره دی گویا د پوره سال روجې ونیولې. ځکه قاعده دا ده چې د یو عمل ثواب الله تعالی په لسو ورکوي. نو د رمضان 30 روجې نیول دا داسې دي گویا د 3 میاشتې روجې ونیولې، گویا د رمضان د 30 روجې نیول داسې دي گویا د 10 میاشتې روجې ونیولې، 10 میاشتې، او بیا د هغې نه بعد 6 روجې نورې ونیولې، نو دا داسې دي چې د 18 روجې نه ونیولې، نو دا ټوټل څه شوي 12 میاشتې شوي. نو چې یو سړي دا شپږ روجې ونیولې د دې ثواب داسې دی گویا د پوره کال روجې ونیولې. نو د دې روجو اهتمام پکار دی. الله تعالی دې موږ له د دې روجو د اهتمام توفیق راکړي. یو سوال بل زه تاسو نه کومه، هغه د په دې باره کې دی چې مثال یو سړی مونځ کوي او د په مانځه کې په اولني رکعت کې سورت الناس وي، په اولني رکعت کې هغه پروګه بیا په دویم رکعت کې د سورت کوثر وي، نو آیا دې مونځ باره کې تاسو موږ ته دا وایي چې دا مونځ وشو که ونه شو؟ دې کې موږ ته تاسو لغونه کې راهي راکړئ. تاسو چې کوم سوال وکړو د مانځه متعلق، ګوره مونځ فرض دی او مونځ دا د مؤمن معراج دی. د دې د مسایلو نه واقفیت پکار دی چې انسان ته د دې مسایل معلوم وي. دا خو یو معمولي ونه کې سوال دی چې یو سړي په اول رکعت کې سورت الناس وي او په دویم رکعت کې سورت الکوثر وي، د دې مونځ کیږي که نه؟ د عوامو خیال لري چې مونځ نه کیږي، وایي ځکه مونځ نه کیږي چې په کار خدا و چې اولي سورت الکوثر ویلی آخر کې سورت الناس ویل، ځکه آخر کې دی. نو د دې جواب دی چې د ترتیب د سورتونو چې په ترتیب سره د سورتونو دا مستحب دي، دا څه واجب او فرض نه دي چې واجب سړی پرېږدي فرض پرېږدي مونځ نه کیږي. نو د صرف مستحب پرېښودی دی، او په ترک کې مستحب سره په مونځ باندې هېڅ نقصان نه راسي. یعنی چې د په اول رکعت کې سورت الناس وي، په دویم رکعت کې سورت الکوثر وي، دا خبره بهتر نه ده، لیکن د دې وجې نه مونږ دا نه شو ویلی چې د مونځ نه شو، مونځ وشو، لیکن داسې نو پکار. بهتر دا دي چې اول انسان سورت الکوثر وي، بیا که ورپسې اخر کې سورت الناس وي، نو بیا گنجایش دی، لیکن ترتیب لحاظ نه ساتل دا بهتر نه دي. بهتر دا دی چې انسان د ترتیب لحاظ وساتي او د دې سړي مونځ وشو. یو تپوس په اخري زه تاسو نه بل کومه، هغه په دې باره کې کومه چې په مانځه کې موږ خو مونځونه کوو که نه، الحمدلله په دې مانځه کې دا سجده سهوه چې دا سجده سهوه په کم ټایم کې د دې سجده سهوې ضرورت راځي، موږ دا په دې باره کې تاسو موږ لغونه کې پوه کړئ. دا کم سوال چې تاسو کو د سجده سهوې متعلق، نو دا ډېر اهم سوال دی. بعض خلکو خیال دا وي مونځ کې فرض پرېږدي بیا سجده سهوه کوي. هغه تاسو به هغه قصه اورېدلي، یو سړي مونځ کولو امامتي کوله، اخر کې سجده سهوه وکړه. چا ورته تا سجده سهوه ولې وکړه؟ وایي ما نه لږه هوا خارج شوې وه ځکه مې سجده سهوه وکړه. نو هوا خارج شو نو مونځ مات شو،
به سجده سهو سره خدا نه دغ کیږي. نو سجده سهو کله لازمیږي د دې په باره کې یو اصل ذهن کې کېده. سجده سهو ال لازمیږي چې انسان واجب پرېږدي. په منځ کې یو واجب دی هغه واجب ته پرېښود یا په واجب کې ته اضافه وکړه نو په ترک واجب سره او په تکراري واجب سره سجده سهو لازمیږي. هر چې فرض دی که فرض ته پرېښود که ته شل سجده سهو وکړي نو ستا منځ نه راګرځي بلکې منځ به دوباره راګرځي. که سنت دې پرېښود بیا سجده سهو ته هېڅ ضرورت نشته دی. نو که واجب دې پرېښود یا په واجب کې تکرار وکړو اضافه دې وکړه نو په دې سره سجده سهو لازمیږي. مثال طور باندې ویترو کې دعای قنوت ویل څه دي واجب دي. یو سړی دعای قنوت پرېښوده نو واجب یې پرېښوده اوس بس کې آخر کې به سجده سهو وکړي. چې سجده سهو یې وکړه مونږ صحیح شو او که سجده سهو یې ونه کړه نو مونځ به واجب الاعاده دی. نو په ترک واجب سره یا په تکراري واجب سره په منځ کې سجده سهو لازمیږي. هر چې فرض دی که فرض پرېښود نو مونځ فاسد شو او که سنت پرېښود نو سجده سهو ته ضرورت نشته دی. اخرنی سوال به زمونږ دی ملګرو ډېر خلک داسې وایي لکه غړغړه په غسل کې ډېر خلک وایي فرض ده څوک وایي واجب ده څوک وایي مستحب ده څوک څه خبره کوي څوک څه خبره کوي. دا ډېر اهمه خبره ده لکه ځکه ډېر ملګري زموږ داسې دي چې په روژه کې زیاتره په روژه کې دا کار اکثر ډېر کېږي. لکه ډېر کسان داسې دي چې کله چې مثال روژه ماښام باندې اذان شروع کړي ملګري به لاړ شي غسلخانې ته به ننوځي غړلارې به جوړ کړي غړغړې به شروع کړي. نو په دې کې به موږ مفتي صاحب نه تپوس کوو دا یو ډېره اهمه خبره ده. په دې کې به مفتي صاحب موږ ته موږ پوه کړي مختصر یو څو خبرې به موږ ته په دې کې مو کړي چې په دې کې لکه یو سړی ماښام باندې غړغړو کړي نو د ده د ورځې حساب کتاب چې کوم دی هغه مفتي صاحب اوس په دې دغه باندې موږ پوه کړي. د غړغړې متعلق چې کوم تاسو سوال وکړو تپوس وکړو چې آیا غړغړه په غسل کې فرض ده واجب ده مستحب ده څه حیثیت ته دي. الجواب په غسل کې درې فرضونه دي درې فرض دي په غسل کې. د ټولو د اول خولې ته اوبه اچول فرض دي. نمبر دویم پوزې ته اوبه اچول فرض دي. نمبر دریم پوره جسم باندې اوبه اچول فرض دي چې هر ځای ته د اوبه ورسي. دغه درې فرض دي. خولې ته اوبه اچول فرض دي غړغړه فرض نه ده په عام حالاتو کې. پوزې ته اوبه اچول فرض دي باقي دومره پوزې ته اوبه اچول چې ستا پوزې ترخه شي دا لازمي او فرض ده. صرف فرض ده چې ته پوزې ته اوبه واچوي فرض ده چې خولې ته اوبه واچوي او پوره جسم باندې اوبه واچوي. په عام حالاتو کې هم غړغړه کوي یو سړی کوي یا پوزه ترخه کوي دا یو مستحب عمل دی. ښه عمل دی چې ته پوزه ترخه کې یا غړغړو کې واجب غسل کې دا ښه عمل دی په عامو ورځو کې. لیکن چې کله رمضان راشي په روژه کې یو سړي باندې غسل لازم شو اوس دی غسل کوي د ورځې نو طریقې سره طریقه دا ده چې خولې ته دې اوبه واچوي پوزې ته دې اوبه واچوي. غړغړه خو دې کولی نه شي غړغړه خو په عام حالاتو کې هم فرض نه ده بلکې صرف مستحب ده. اوس که دی په دې صورت کې غړغړه کړي نو روژه یې ماته شوه پوزه ترخه کوي روژه یې ماته شوه. لہذا په دې صورت کې دا غړغړه کول او پوزه ترخه کول دا مستحب هم نه دي بلکې په دې صورت کې حکم دار دی چې ته صرف خولې ته اوبه واچوه او پوزې ته اوبه واچوه او پوره جسم باندې اوبه واچوه ستا غسل شو. بیا د ماښام نه بعد غړغړې ته هېڅ ضرورت نشته دی. که خولې ته د اوبه اچولي یا که خولې ته پوزې ته اوبه نه اچولي نو بیا خو غسلونه شو چې غسلونه شو نو بیا چې د کم منځونه کړي هغه هم ضایع شو. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دی اهتمام پکار دی او هر مسئلې په باره کې د عالم نه تپوس کول پکار دی. مهرباني ډېره مننه مفتي صاحب چې تاسو موږ ته دا خبرې وکړې په دې باندې موږ تاسو پوه کړو. مینوالو ان شاء الله تعالی روان پروګرام کې به زمونږ نور سوالات مفتي صاحب نه به موږ کوو او ان شاء الله د الله په امان.